بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عید مصرف 116 نمبر درس دی او د صرف صغیر ان شاء الله ابتدا کوو. د ثلاثي مجرد موږ سره شپږ بابونه یعنی فعل يفعل او لکه نصر ينصر، بیا ورپسې دی فعل يفعل لکه ضرب يضرب، بیا ورپسې دی فعل يفعل لکه سمع يسمع، بیا ورپسې دی فعل يفعل لکه کرم يكرم، بیا ورپسې دی فعل يفعل لکه فتح يفتح، او بیا ورپسې دی فعل يفعل لکه حسب يحسب. نو دغه موږ سره شپږ د ثلاثي مجرد شپږ ابواب دي. نو او ثلاثي مجرد څه ته وایي؟ ثلاثي معنا ده چې درې حروف پکې اصلي وي، حروف اصلي پکې درې وي. د یو مجرد ورته ځکه وایي چې یاره بالکل صرف درې حروف پکې وي، زیاتې په یو حرف هم نه وي. ټیک شوه؟ نو مکمل چې درې حروف پکې وي د فعل ماضي په اوله صیغه کې صرف درې حروف وي، لکه ضربه، 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 په دې باندې زیاتی نشته. او اجتنبه، اجتنبه، اج دوه حروف دا شو، تنبه پنځه حروف شو. نو درې حروف په دې کې اصلي دي او دوه پکې زائد دي، نو دې ته ثلاثي مزید فی وایي. او چې په فعل ماضي اوله صیغه کې صرف درې حروف لکه ضربه، ضربه، یا نصره، نون صادره، یا فتح، فتح، یا سمع، سین میم عین، یا کرم، کاف را میم، یا حسب، حاسین میم با، حاسین با. نو ګورئ دا شپږ ابواب دي، دې ته ثلاثي مجرد وایي. او د دې په فعل ماضي په اوله صیغه کې عمدقه صرف درې حروف وي، زائد پې نه وي، ځکه ورته ثلاثي مجرد وایي. نو د ثلاثي مجردو مونږ سره به انشاءالله د شپږ ابواب دي، په دې کې به روزانه د یو باب نه صرف صغیر وایو. صرف صغیر معنا چې ورکوټې گردان، صرف معنا د گردان او صغیر معنا د ورکوټې. یعنی مونږ به د فعل ماضي نه یوه صیغه راخلو، اوله صیغه، بیا به د فعل مضارع نه اوله صیغه راخلو، بیا به ورپسې دغه شانتې مصدر راخلو، بیا به د فعل ماضي مجهول اوله صیغه رالو، بیا به د فعل مضارع مجهول اوله صیغه رالو، بیا به ورپسې مصدر رالو، بیا به ورپسې مفعول راخلو، اسم مفعول راخلو، بیا به ورپسې د امر یوه صیغه راخلو، بیا به د نهي نه یوه صیغه راخلو، بیا به د ظرف نه یوه صیغه راخلو، بیا به د اسم علی نه یوه صیغه راخلو، بیا به د اسم تفضیل نه یوه صیغه راخلو، یو د مذکر یو د مؤنث. نو دغه شانتې به مونږ دې ته صرف صغیر وایي. ٹھیک شو؟ نو باب اول صرف صغیر بر وزن فعل يفعل، فعل د عین باندې په فعل ماضی کې په عین کلمه زبر دی، یعنی مفتوح ده، او په فعل مضارع کې عین کلمه مضموم ده، ضمه ده، په پیش ده، يفعل، فعل يفعل. ٹھیک شو؟ نو د دې په وزن باندې به مونږ د یوې صیغې صرف صغیر کوو. اوس درته وایي د ثلاثي مجرد اول باب، د ثلاثي مجرد اول باب د صرف صغیر د فعل يفعل په وزن دی. د ثلاثي مجرد اول باب د صرف صغیر د فعل يفعل په وزن باندې دی. فعل عین کلمه باندې په ماضي کې زبر دی، يفعل په عین کلمه په مضارع کې پیش دی. نو په دې وزن باندې به وي چې د ماضي په اوله صیغه کې عین کلمه مفتوح ده، عین کلمه مفتوح ده په ماضی کې اوله صيغه کې. دا وګوره فعل اوله صيغه کې عین کلمه مفتوح ده، او د مضارع په اوله صيغه کې عین کلمه مضموم ده. يفعل کې عین ته وګورئ، عین مضموم ده، ضمه ده پې. ٹھیک شو؟ دلته په ماضی کې عین باندې زبر دی او په مضارع کې په عین باندې ضمه ده، پیش دی، پې مضموم ده. لکه نصره ينصر، نصره کې دا صاد چې دی دا عین کلمه ده، صاد ته عین کلمه وایي. ٹھیک شو؟ او دا مفتوح ده، مفتوح ده. ٹھیک شو؟ دا زبر دی پې. او ینصرو کې عمده کا عین کلمه ده، دا صاد چې دا عین کلمه ده او دا مضموم ده، مضموم. وګوره ضمه ده، پې پیش دی پې. نو په ماضي کې عین کلمه مفتوح او په مضارع کې عین کلمه مضموم، لکه نصره ینصرو، مدد، نصرا مدد کول. اوس د دې صرف صغیر زده کوو. صرف معنا د ګردان، صغیر معنا د ورکوټې. یو ګورئ مونږ د دې صرف کبیر ویلی وو. کبیر معنا دا اوله صیغه د نصره
نو ګورئ د نسواره مونږ پوره ګردان ویلو نسوره نسوره نسورو نسورت نسورتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتون نصرتو نصرنا دا د دې صرف کبیر شو. اوس ینصرو مضارع ته ګوره ينصر ينصران ينصرون تنصر تنصران ينصرنا تنصر تنصران تنصرون تنصرين تنصران تنصرن انصر ننصر دې ته صرف کبیر وای. کبیر ما صرف گردان ته وای کبیر غټ ته وای او دلته صرف گردان ته وای صغیر ورکوټی ته وای یعنی ورکوټه گردان مونږ به اقا شانتی پورا د سور لسیغو گردان نه کو. ګوره د ماضی نم یو صيغه واغسته نسوره او بیا د مضارع نه یو صيغه واغسته ينصر بیا نصرا مصدر واغستو ٹھیک شو. فهو ناصر ناصرون بیا اسم فاعل دی ٹھیک شو. نو ګوره دا نسوره پکې فعل ماضی ده ماضی اوله صيغه فعل ماضی اوله صيغه او ينصر د فعل مضارع اوله صيغه ده د فعل مضارع اوله صيغه. نصرا دا پکې مصدر دی ٹھیک شو مصدر معروف. دا نصره فعل ماضی اوله صيغه ده فعل ماضی معروف معنی چې فاعل معلوم دی او دا ينصر فعل مضارع معروف ده فعل مضارع معروف ده. نصرا مصدر معروف دی. فهو ناصر اسم فاعل دی اسم فاعل. د ثلاثي مجرد اسم فاعل چې ده فاعل په وزن راځي فاعل ناصر ساجد داخل عابد تارك دغه باندې راځي اسم فاعل دی. ونصر دا نصر فعل مضارع دا فعل ماضی مجهول فعل ماضی اول صيغه مجهول ده فعل ماضی مجهول. او ينصر فعل مضارع مجهول ده فعل مضارع مجهول. وګورئ نو دا فعل ماضی د معروف نه اوله صيغه راوغسه بیا د فعل مضارع معروف نه اوله صيغه بیا مصدر راوغسو بیا اسم فاعل راوغسو بیا د فعل ماضی مجهول اوله صيغه راوغسه پورا ګردان موږ کوو نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا دا پورا صيغه راوغسه صرف یو صيغه راوغسه ځکه ورته د دې د وجه نه صرف صغیر وای چې د هر یو ګردان نه یو صيغه راواخلي او هغه ټول یو ځای کې جمع کی نو دغه ته صرف صغیر وای. نو نصرا فعل ماضی مجهول اوله صيغه ده او ينصر دا فعل مضارع مجهول اوله صيغه ده او نصرا بیا مصدر راغی خو ګورئ چې کله د مجهول باس کیږي هغه کې مصدر راشي نو هغه مصدر مجهول وي ٹھیک شو. دلته مصدر معروف دی دا به مصدر مجهول شي مصدر مجهول ٹھیک شو. فهو منصور اسم مفعول دی د مفعول په وزن باندې اسم مفعول ٹھیک شو. د منصور چې چا مدد شوی هغه ته موږ منصور وایو ٹھیک شو. چې څوک مدد کولو والوي هغه ته ناصر وایي ٹھیک شو. او مدد کولو ته نصرا وایي نصرا مدد کول دا مصدر دی. الامر یعنی د امر صيغه منه د دې ګردان نه د نصر ينصرون انصر په وزن باندې دی انصر دا د امر صيغه ده امر معروف امر حاضر معروف ٹھیک شو. دا د تنصرو نه جوړیږي دا انصر چې کنه دا د تنصرو نه جوړیږي تنصرو د دې موږ پورا طریقه خودلې و چې د امر حاضر صيغه جوړه نو اول به علامت مضارع ختم کې او اخیری حرف به ساکن کې نو بیا وګورئ چې اول حرف ساکن نه وی ویل کېږي نو په خپل حال به پرې کنه ویل کېږي حمزه ور سره لګي دې حمزه باندې بیا څه لګي نو بیا وګوره دا نون چې دا فا کلمه ده او صاد عین کلمه ده دا را چې دا لام کلمه نو عین کلمه ته وګوره که په عین کلمه پیش نو په حمزه باندې هم پیش لګي نو انصر دا امر حاضر معروف صيغه ده. والنهي عنه او د دې ګردان نه وای د نهي صيغه لا تنصر دی لا تنصر معنی ته مدد مکوا انصر معنی د امر صيغه ده انصر ته مدد وکا لا تنصر ته مدد مکوا لا تنصر دا د امر د نهي صيغه ده نهي معروف ٹھیک شو. الظرف منه ده اسم ظرف يعني الظرف ظرف منه د دې ګردان نه د دې د سره ينصر ګردان نه الظرف د ظرف صيغه اسم ظرف هغه منصور دی منصور معنی ده د مدد کولو زی یا د مدد کولو وخت نو دا اسم ظرف دی
د مدد کولو زی یا د مدد کولو وخت. والآلة منه او اسم آله د دې منه د دې نصره ینصر گردان نه من صور ده اسم آله دا من صور من صوران مناصر او د دې بل یو گردان راځي من صورت من صورتان مناصر او بل یو راځي من صوران مناصر. دا درې قسمه د دې اسم آله راځي. نو من صور معنا د مدد کولو آله. وافعل التفضيل او اسم تفضيل منه د دې نصرین سره گردان انصر معنا دا زیات مدد کول. ٹھیک شو؟ یعنی د بل په مقابله کې زیات مدد کول دا اسم تفضیل ده. نو اسم تفضیل ده انصر اسم تفضیل دا اسم تفضیل ده. والمؤنث منه او د دې اسم تفضیل مؤنث چې کنه منه د دې اسم تفضیل مذکر د لپاره انصر راځي او د مؤنث لپاره راځي نصرا دا اسم تفضیل مؤنث او دا یو انصر چې اسم تفضیل مذکر دی. ٹھیک شو؟ نو دا موږ سره د صرف صغیر د نصر ینصر صرف صغیر دی. اوس په دا داسې وایو نصر ینصر نصرا فهو ناصر، نصر ینصر نصرا فهو ناصر، نصر ینصر نصرا فهو ناصر، ونصر ينصر نصرا فهو منصور، ونصر ينصر نصرا فهو منصور، ونصر ينصر نصرا فهو منصور. الامر منه انصر والنهي عنه لا تنصر، الامر منه انصر والنهي عنه لا تنصر، الامر منه انصر والنهي عنه لا تنصر. الظرف منه منصر والآلة منه منصر، الظرف منه منصر والآلة منه منصر، والظرف منه منصر والآلة منه منصر. وأفعل التفضيل منه أنصر والمؤنث منه نصرا، وأفعل التفضيل منه أنصر والمؤنث منه نصرا، وأفعل التفضيل منه أنصر والمؤنث منه نصرا. نو دا موږ سره د نصر ینصر صرف صغیر. اوس موږ له مصادر راکړي. مصدر الطلب معنا د ढूंढنا یعنی طلب کول. ٹھیک شو؟ نو الطلب معنا د طلب کول. نو دا الطلب موږ له مصدر راکړی وای دا د نصر ینصر د باب نه ده. دا مصدر د نصر ینصر د باب نه دی. نو دا طلب یطلب دی. طلب دا د دې ماضی ده او یطلب د دې مضارع ده. یطلبو. نو اوس د دې صرف صغیر کا طلب یطلب طلبا فهو طالب، طلب یطلب طلبا فهو طالب، وطلب یطلب طلبا فهو مطلوب، وطلب یطلب طلبا فهو مطلوب. الامر منه طلب والنهي عنه لا تطلب، والنهي عنه لا تطلب. الظرف منه مطلب والآلة منه مطلب، وأفعل التفضيل منه أطلب والمؤنث منه طلب. دا طلب يطلب دا الطلب صرف صغیر شو. اوس د الدخول معنا د داخل هونه داخليدل. نو دخل يدخل دا هم د نصر ینصر باب نه ده. نو د دې ماضی راځي دخل او مضارع راځي يدخلو. نو ګوره د دې اوس دغه شان صرف صغیر ګردانو کا طلب دخل يدخل دخولا فهو داخل، دخل يدخل دخولا. د دې دخل يدخل مصدر راځي الدخول دخولا. دخل يدخل دخولا فهو داخل، ودخل يدخل دخولا فهو مدخول. الامر منه ادخل والنهي عنه لا تدخل. الظرف منه مدخل والآلة منه مدخل، وأفعل التفضيل منه أدخل والمؤنث منه دخل. العبادة عبد يعبد د دې ماضی راځي عبد او مضارع راځي يعبد. عبد يعبد. نو د دې عبد يعبد ګردانو کا عبد يعبد عبدا فهو عابد، وعبد يعبد عبدا فهو معبود. الامر منه اعبد
والنهي عنه لا تعبد. الظرف منه معبد والآلة منه معبد وأفعل التفضيل منه أعبد والمؤنث منه عبدا. القتل قتل يقتل قتل يقتل قتل يقتل. نو د دې اوس صرف صغیر کا قتل يقتل قتلا فهو قاتل وقتل يقتل قتلا فهو مقتول. الأمر منه اقتل والنهي عنه لا تقتل. الظرف منه مقتل والآلة منه مقتل وأفعل التفضيل منه أقتل والمؤنث منه قتلا. الترك ترك معناه پرېښودل. ٹھیک شو پرېښودل. نو دا هم دی ترکه یترکو دا قتل یقتل دی د ماضي کې دا تا چې دا عین کلمه ده دا په فعل ماضي کې مفتوح وي او یقتلو دا دلته کې به دا تا په فعل مضارع کې مضموم وي دا عین کلمه ده. او ترکه یترکو ترکه یترکو ترکه یترکو دا ترکه دا عین کلمه ده را پکې عین کلمه ده دا په ماضي کې مفتوح وي او یترکو دلته کې په یترکو کې مضارع کې عین کلمه مضموم وي ضمه وي. نو ترکه یترکو گردانو کا ترکه یترکو ترکا فهو تارک وترک یترک ترکا فهو متروک. الامر منه اترك والنهي عنه لا تترك. الظرف منه مترك والآلة منه مترك وافعل التفضيل منه اترك والمؤنث منه تركا. نو دا زمون سره د نصر يمسرو صرف صغیر اولنی باب او د اولنی باب مون پورا صرف صغیر کو بیا چې کوم مصادر راکړو دا غو مصادر پورا صرف صغیر مو کو. نو دا زمون د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.